ما تاسو ته یو خبره کړې ده که نه ده کړې ده نواب بابا دا مې تاسو ته کونی وکړې واورئ ما په دنیا کې د 4 کسانو کرامتونه لیدلي دي په دې سترګو یو مې د مفتی اعظم محمد فرید صاحب کرامت په دې سترګو لیدلی دی 4 کسان نور دي په هغې کې نواب کاکا دی ورته وایي په مسجد نبوي کې اوسېده ما د هغه کرامت په دې سترګو لیدلی دی افغانۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبر مبارک خواته یو داسې ګوټ غوندې دی داسې چې تاویږي هغې ته موږ په خپله اصطلاح کې مجمع الاقطاب ویو د قطبانو مجمع د دنیا دا بوډاګان پکې نه ناست دي بزرګان خلک چې عمرې له لاړ شی ویې ګورئ هغې کې یو افغاني و نواب کاکا به ورته موږ ویولي الله او سعودي کې چې اوسې نو ځان سره به یا بطاقه ساتي یا به ځان سره پاسپورټ ساتي یا به اقامه ساتي د ده نه اقامه و او نه پاسپورټ و بس فی سبیل الله به ګرځېده راګرځېد ناستو یو ځل دا شورته راله ما ورته کتل لکه دې باندې داسې ناستو نواب بابا ما ورته داسې کتل شورته راله ده ته به دا لاس داسې ور واچو داسې به یې نیوه څنګه به چې دا لاس نیو نو د دې شورتې او د دې پولیس والا دا لاس په داسې راتاو شو داسې به راتاو شو داسې به راتاو بیا چې به لاس نیو بیا به د دې پولیس والا دا لاس دا سعودیان چې کله ډېر زیات تنګ چې نو وایي خل لیولې څه شي خل لیولې بس هغوی روان چې وي خل لیولې خل لیولې په پښتو کې خدای دې روپ کې پرېږدی دا د چاپلار به ونیسي وي خل لیولې دې نواب کاکا له زه یو ځل ورغلم ما ورته وي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک څه حالات دي ما ته بیان کا مونږ عاشقان یو مونږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک د ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو ما ته به باچا صاحب دا څه خبرې کې ما یې نه ما ته بیان وکړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک څه حالات وایي یو عظیم الشان برزخي تخت لګېدلی دی حضور صلی الله علیه وسلم د برزخ د حیات مناسب قریب الی حیات الدنیا بلکې حیات الدنیا مناسب ناس راغلی دی او د دنیا دا ټول مخلوقات راځي نو یاره روره یو سیلاب را رواني نو بادشاهان او سرداران نوابان او کرنیلان او جرنیلان او دا ټول صلات و سلامتی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي ځکه جواب د حدیثو نه ثابت دی خو سترګې مبارکې نه اوچتې چاته هم نه اوچتې په دنیا کې 2 قومونه دي چې هغه وي راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخاندي سترګې مبارکې اوچتې کړي وخاندي او د سلام جواب ورکړي ما ورته وی نواب بابا وایه څوک دي موږ یا سړی چې موږ پکې وځو وی یو د پاکستان پښتانه دي یو د افغانستان پښتانه دي د پاکستان پښتانه د افغانستان پښتون پټان چې کله راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر مبارک اوچت کې خوشحاله شي نو تا ته پیغمبري سترګې په تکل دي پښتونه ګور یاد ساته تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې په طلب دي چې ته به انشاءالله د دین دپاره پاسې دا اعلی کلمت الله دا جهاد به انشاءالله پټانه ته کې انشاءالله د خلافت اسلامي قیام به انشاءالله ستا په لاس باندې کېږي انشاءالله دا پټکي والا او دا ګیرو والا چې دا د دیوبند د چشمې والا خلک دي دا به انشاءالله د اسلام جنډه اوچتوي نعرې تکبیر الله اکبر به کېږي یو ورځ به داسې راځي انشاءالله جب تاج گرائی جائیں گے جب تک اچھالی جائیں گے جب تاج اچھالی جائیں گے جب تخت گرائی جائیں گے تاجونه به اوچتیږي انشاءالله دا تختونه به ختمیږي انشاءالله په دې باندې به صرف د لا اله الا الله جنډه ولاړه یوه ورځ به راځي انشاءالله زمونږ انشاءالله دا عقیده ده پښتانه یو پښتانه دي زمونږ دا عقیده ده چې انشاءالله دا عقیده نه نو روایاتو کې راځي تا خو راته کاغذ شړنګاو چې لکه دا وخت طریقه روایاتو کې راځي چې مهدي علیه السلام به پاسي او د خراسان نه د تورو جنډو خلک راځي خراسان پیژنئ کم ځای دی دا ټک نه روانه تر د هراته پورې علاقه ده دا ټک نه روانه تر د افغانستان د ایراتان ورته ویل کېږي د کابله پورې علاقه ده دې ته خراسان وایي د خراسان نه به انشاءالله د پښتنو لښکر د مهدي علیه السلام دپاره پاسي وصلی الله علی خیر خلقه محمد